الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. محترم مسلمانانو، دے علاقہ کی دا اللہ تبارک و تعالی فضل و کرم سرا یو عظیم الشان خوشحالی جوڑا دا چاپ ناظری سر قرآن اختتام تر رسول دے نو چاپ ترجمہ و تفسیر سرا چا درس نظامی کی اخبل سبکونا مشکات المصابیح ترسولی دی او چا درس نظامی تکمیل ترسول دے صحیح بخاری ختم. محترم و رزم د جمعے مبارکہ و رزدہ بے احادیث مبارکہ دے نسبت د نبی علیہ السلام سره دے. ډیر وخت بنالو تاسو د وخت را جمع شوی ہے خو چې د مشکات المصابیح اخیری حدیث اورو او د صحیح بخاری اخیری حدیث اورو، یعنی دا دو حدیث دی او دا دواړه تعلق ساتي د فضائل سره، نو داسې بوګړو چې مونږ او تاسو دې وخت کې تعلیم تناسیو په ادب سره د عمل په نیت سره د تبلیغ په نیت سره چې اوس نو ورته مونږ نیتونه تازه کو چې د نبی علیہ السلام خبره به اورم په ادب سره، په مینه سره، په محبت سره، په انابت سره، په توجه سره، د عمل په نیت سره او نور تا د تبلیغ په نیت سره. نو نبی علیہ السلام دعا فرمایلی دا چې الله دې هغه تن تر او تازه وساتي. نضر الله امرا سمع مقالتي. نبی علیہ السلام فرمائی اللہ رب العزت دے هغه تن تر او تازه وساتي چې زما حدیث واورید یاد ک او به دا بل ته ورسو. او دا په دې علاقه باندې د الله لوی احسان دی که یو طرف ته د قرآن درسونه دي نو بل طرف ته د احادیثو درسونه دي. زنانو قرآن هم زده که نو احادیث هم زده که. دا یو عظیمه سلسله ده. دا سلسله یو علاقی والا تا په قسمت سره ملاویږي ورنه د علم د پاره خلکو ډېر لري لري سفر کړي. د صحابه کرامو مبارک خرازی د یو حدیث د پاره په میاشتو باندې سفرې، د یو مسلې د ذکرو د پاره سفرې. ګورم موسی علیہ السلام پیغمبر دی نو هغه د علم په طلب کې سفر کړی دی، هجرت کړی دی. دا نن مونږه په ځړ کې زمونږ د دنیا لالچ را د نشوي دی نو د علم او د دین نه ماړ شویو، دین نه زده کوو. محترمو د احادیث و مشغله دا دونه بابرکته مشغله ده چې دی کی انسان تا
ډیر توفیق ملاویږي د درود شریف ویلو. ځکه چې کوم یو د حدیث بیانون کې دین وغم وی قال النبی نور پسې سوی صلی الله علیه وسلم نو اوریدون کې مو وی صلی الله علیه وسلم. نو دا درود پاک خو یو داسې عظیم عبادت دی چې نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې ما باندې یو پیر درود ویا په دغه تن باندې الله لس پیرې درود وایي. دغه تن دون لوی مقام شيخه څوک په پیغمبر علیہ السلام باندې یو درود وایي کنه په دغه تن باندې الله لس درودونه وایي. دا رنګي بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت په ورځ په پټولو کې ما ته زیات نږدې څوک اکثرهم علی صلاتن چې څوک په ما ډېر ډېر درود وایي. ما او تا څونه مکملاویږي موږ درود نه وایو. دا درود پاک دا داسې عبادت دی قرآن کریم کې الله فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یقینا الله ملائکه دا درود وایي په پیغمبر. قرآن اللہ پا پیغمبر درود وئی ملائکہ علیہ السلام ہم پا پیغمبر درود وئیا. نو اے ایمان والاو تاسم وربانی درود وائے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. نو مونگا و تاوز تم پکار دادی مسلمانانو چه مونگا پا نبی علیہ السلام باندے کسرت سر درود پاک للوخا تا دے دیر برکاتی دیر مشکلات بدے اللہ سانی دیر پریشانے بدے اللہ ختمی پا درود پاک پلستو سرا. دا خیری حدیث تے دا خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ دا مشکات کتابی چی لکلے دے دی دا خپل کتاب ختمی دا دے اخیری امت پا فضائل سرا دیوی چونکہ دا امتم اخیری امت دے او زد خپل کتابم پا دے امت پا فضائل سرا ختمو ما دا پا دے بانے دے نیک پالی نسیخا چې څنګه دا امت غوره دی چې زما دا کتاب هم غوره شي. زه به د خپل کتاب په آخر کې نبی علیہ السلام چې د دې امت باره کې کوم فضایل ذکر کړي هغه به را جمع کړم. اوس موږ او تاسو ته خو ځان نه دی معلوم خو د دې امت خو دونه ډېر فضایل دي محترمو. یو روایت کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا آغا چا دا پارا سعادت و خوشخبری دا توبا لمن یرنی و آمن بی آغا چا دا پارا سعادت دے چیزی لیدلے ما پا میں ایمان روڑلے دے او بیاور بسیوئی توبا ثم توبا ثم توبا 7 مرات. بیا نبی علیہ السلام او فیری فرمائی لی دی سعادت دے خوشخبری دا سعادت دے و خوشخبری دا سعادت دے و خوشخبری دا آغا چا دا پارا چی پا میں ایمان روڑلی دے ولم یرنی او زی نیم لی دلے خواہ ماوتا پیغمبر لی دلے ایمان مو پشتا ہو کہنا دیتا پیغمبری او پیری خوشخبری دا خواہ. اللہ اکبر کبیرہ. دارنگے محترم ہوتا امت جدے کنا گورد دی موس پا پٹی کم کی پا اجرہ کم کی گی نو پا بیٹک کم کی گی نو پا بازار کم کی گی نو پا غر کم کی گی. دا مخکنو امتونو عبادتونا داغی دا عبادت خانونا بغیر بل زینہ کی دا دے امت تا اللہ دونا
پټولو امتونو کې خکتلی دي کنه چې ګوره چرتا اوبه نه ملاویږي یا یو سړی بیمار دی د اوبو استعمال ورته ښه نه دی نو قرآن کې الله فرمایي فتیمموا صعیدا طیبا تیمم کوي دا نور امتونو دپاره نه دا دې امت دپاره دی نو دا رنګې دا کتاب ختمی اخیری حدیث ذکر کئی صحابی د نبی علیہ السلام نه خبر اوریدلې ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیت چې دی کنتم خیر امه اخرجت للناس د دې وضاحت کو قرآن کې راځي کنه کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسو غوره امت یې خو تاسو د خلکو د پاره رئیستی شوي یې دا نه چې ویم در ما ټوله زما یوازې د ځان سوچ به نه کې د ځان سوچ او فکر چې کوي نو دا زناور دي نو چې انسان صرف د ځان سوچ فکر کوي دا د زناورو نه بدتر دی ګوره محترم مسلمانانو نارینه او زنانو فضلاء و فاضلات و طالباتو دا خبره توجه سره واورئ محترمو که چرته یو ځای کې مونږ ټول زمیندار خلک یو غوانې ساتلی دي او د یو غوی ته چاخه مزیدار واخه کېښوده ګیې ورته کېښوده نو آیا تاسو چرته دا لیدلی دي چې دا غوی بل غوی ته موازو کې راځه چې په شریکې وخورو غوی اواز کوي بل غوی ته که تاسو عادت کړي یو زناور بل زناور ته आवाज نه کوي چې راځه چې دا شیز به په شریک سره استعمال کې راولو یا ګرمي ده نو دا رنګې یو غوی ته تا پکې ولګاو نو دا غوی چرته ځان سره د هوا ته بل غوی پریدي هم نه دوسه پې کوي نو که چرته دا سوچ د یو مسلمان شو چې بای زه په سهولت سره ما زما جامه برابر زما خوراک برابر زما سکاک برابر زما شپه برابر زما رز برابر دکې د بل انسان احساس نشتا دا انسان نه دی نو الله فرمایي تاسو غوره امت یې خو تاسو کار بسي نو اخرجت للناس تاسو د خلکو د پاره ایستی شوي یې خلکو ته به فایده رسوئ او غټه فایده د چا کور ته رڼا راوستل د چا کور ته د دین خبره په دې باب کې دا علما ډېر خوش قسمته دي دی د خلکو کورونو ته رڼا منتقل کوي دی د خلکو کورونو ته اے محترمو مسلمانانو د دین هغه رڼا د دین هغه خوشبو هغه رسول غواړي نو زمونږ او ستاسو ذمہ داری دا ده چې د چاته د خیر سوچ کوو او په ایمان وایي نن ګورې دا جذبه ختمه شوې ده څنګه ختمه شوې ده نور د ګاونډیانو د تر د زامنو د ماما د زامنو خبرې به نه کوو که ما او تا په تنهایۍ کې سوچ وکړو که نه قسم په الله د ځانه به راته خر سم ښکاره شي مونږ ورې د خرونو نه بدتر شوي یو په کور کې دوه ورونه دي د یو ورور ختمه ځای پراډو ګاډی واغستو یو دوه چته بنګلې جوړه کا په دې کور کې ورسره د بل ورور نه دا برداشت کېږي په ایمان وایي نه برداشت کېږي نن د رور نه د سکه رور عزت نه برداشت کېږي نو بیا د تره زوی او د ماما زوی او د ګاونډي زوی دا مونږ کې هغه زناورتوب دی محترمو نو مونږ ته خو الله وایي کنتم خیر امة اخرجت للناس تاسو غوره امت یې تاسو استشوي یې د پاره د خلکو او پیغمبر د دې وضاحت کوي چې انتم تتمون 70 امة تاسو اویایم امت یې دا اویایم مطلب دار چې تاسو اخیری امت یې الله راته وی تاسو غوره امت یې پیغمبر وی تاسو اخیری امت یې خو اے اخیری امتا
یاد ساتے انتم خیرها و اکرمها علی اللہ تعالی تاسو ټول اے امت محمدیہ غورئے او عزت منیے علی اللہ اللہ تا تاسو ټول دا امت اللہ تا ډیر ګران دی اللہ موی غور خلق یہ پیغمبر وی تاسو کرے پا اللہ ډیر زیاد ګران یہ پا دے بلا امتونو کے استاسو انتخاب کرے دے اسے سمو خیال دے محترمو چی زمون پا دے معاشرے کی یو مشر ہوئی کنا یرا دا پلان کی دیر زیاد خدے اللہ اکبر اگر دا غی لحاظ ساتی ہو کنا یرا دے مشر دے ترمی دے گاونڈی میں دے رشتہ دار میرا تخویلی دی یرا اس کا غلط چلے گا منو دا خبر اب غلط ثابت شی بلکہ طالبانو دی کتابونو کی او کتاب مفید الطالبین کی او کیسا دا چیو تورانه کواو یو بل مرغه و داغي جګړه رااله یو زمکه و پاغي باندې جګړه رااله نو بیا د قاضي ته فیصله لاړه مثال دې د پوهه کولو د پاره ویغه قاضي وی چې دا تورانه کده د اخلاق ډیر برابر دي او دا دروغ نه وي او دې کې دا د صفات دي نو دا علاقه د دې رسی ویغه تورانه کې اعلان وکړو چې د ما دا قاضي دا دونه صفت وکړو کنه دا زمکه څنګه لمدا وته وکړه د ما دا غوړه نوم وخت چې د ما دا دونه صفت وکړو چې الله وی دا تاسو غوړه خلک یې غوړه امت یې پیغمبر وی تاسو په ټول امتونو کې غوړه یې دلته ملاوت ماو تا کو دوکا ماو تا کو دوائی 2 نمبر په پيو کې کیمیکل بل چا سره دوکا دروغ څنګه غوړه خلک یا که زما استانه ساوزی نو صادره نوزی خو چې بل چا سره دوکا ونکو د بل حق نخرو غوره امت یو د خوري سره سره ګیره ده غوره امت یو درواری سره سره ګیره ده غوره امت یو پردې پوری تراشو غوره امت یو حرام کور ترا چلو غوره امت یو او د گاونډیانو د پټونا خشاکونا او سبزیان کور ترا چلو پیغمبر وی تاسو خو په الله ډیر زیات ګران یې دا تعلیم مونږ ته مدرسه راکړي دا تعلیم مونږ ته قران او سنت راکړي که تاسو دا غواړئ چې مونږ په دې رڼاګانو سره منور شو نو خپل بچی به مدرسو ته استل پکاري ها دې کې نورم ډیر زیات وضاحتونه شته دغه اخیری حدیثو په دې کتاب کې د دې ختم شو دا بل صحیح بخاری دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا کتاب پشپاڑس کالا کی لکلے دے او دے پا حرم پاک کی لکلے دے او بل محترمو امام بخاری رحمت اللہ علیہ چکلا دا دی کتاب حدیث بلی کو دائی نمخ کے بے غسلو کا دائی نمخ کے بے دا غسل پسے بے 2 رکعت نفلو کا بیا بے استخارو کا بیا بے یو حدیث پا دی کتاب کی لکا دا شروع کړی دا په باب بدل وحی سرا چې ګوري دین هغه دی چې هغه په وحی سره ثابت دي چې کومه خبره په وحی سره ني ثابته نو هغه بدین نه یا په دې مسلمانانو ځان پوهه چې تاسو کله یو مسله یو کیسه وره کنه نو داغي معلومات کوي دا په کتاب کې شته او کنه نو تاسو کولې شي کنه زموږ د خلک د دین په باره کې وایي نه پوهېږم جنو زه خو جټ جاهل یم نو سبا ته چې ته خو ملي که نه بیا هلته ښه پوهېږي ښه رز م ورته معلومي چې په دې رزو کې دا قسمه تخم او دا قسمه سیز کرل پکار دي دې رزو کې به ورته خاور اچي ګنده بوټي به دې رزو کې ایستل پکاري دا پوره علم ورته شته او که ورته د ایمان وضاحت راته وکړه هغه رز یو مجلس کې ناست ما میں دا اللہ یو سو صفات را تا بیان کے قسم دے گور دا اللہ یو صفت چاہنا بیان نشو بیان ہولی چو دا اللہ خبر ہوکی اللہ اکبر کبیرہ نو اے محترم مسلمانانو مونتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ یو سبق راک دین با آغی چی پا وحی سر ثابتی گورے نزانے کسی کا تعریب دین نہیں نو تپوس کوئے کہ ما یو مسئلہ بیان کا یو خوندور کسم بیان کا سردار مفتی صاحب بیان کا حامد مفتی صاحب دے نور علماء کل کل وسر کینے
او تپوس په ادب کوي. ګورې ښه په بېدبۍ سره نه چې استاد دا کیسه کوم ځای نه ته وایي، بېدبي مه کوئ، په ادب سره احترام سره. که بل مولوي صاحب دی یو کیسه بیان کا نو لږ تپوس ته کوئ، خو په ادب سره په بېدبۍ سره نه. ګورې ښه دین بېدبي نه مني. زمونږ دا دین اسلام چې دی دا بېدبي نه مني. او بیا د عالم او د پټکي او د جومات او د مدرسې د استاد بېدبي دا خوړو زمونږ دین مني نه. کله چې چا کې بېدبي راله چې کوم ځای کې د خپل یو عالم او د استاد څوک خلاف دی، د هغه سره لین شروع کو، دوستي ورسره ولګولو، یا استاد ته دا تبر راچي که نه یو باجي دی دا یو بله جینۍ چې ته را پیدا شو ستا د دې باجي مخالفت کوي، دا مو سره پس پس شروع کي. ته پوه شه اوس به ستا نه خیر نه خورېږي بیا، تا کې بدتمیزي راله، ګستاخي در کې راغله. دا یاد وساته تا ته چا ایمان ښودلی، تا له چا عقیده ښودلی، تا له چا توحید او سنت ښودلی دی، پړه کې د هغې سره مینه محبت، د یې خلاف خبرې، د یې خلاف پلانینګونه دا مه برداشت کوه. الله اکبر کبیره. نو محترمو تپوس کول په ادب سره. زمونږ د سکول کې د سکول یو استاد و، نو په سکول کې هلکانو ته په اسمبلۍ کې کیسه وکړه. کیسه یې ورته وکړه چې پیغمبر علیه السلام به په یو لاره باندې تېرېده، او هلته یو ښځه وه، هغې به پرې خځلې غورځولې، او بیا یو ورځ پرې خځلې وانه چولې شوې. نو بیا پیغمبر تپوس وکړو، وایي دغه ښځه ناجوړه ده. نو پیغمبر یې تپوس ته لاړو چې تا خو په ما نن خځلې راونه غورځولې، ته ناجوړه شوې. نو هغه ښځه مسلمانه شوه. دا کیسه مو اورېدلې که نه؟ خو چې ته تپوس مو کړی دا کتاب کې شته او که نه؟ چې ته تپوس مو کړی دغه ځای کې تاسو مجرمان یې که نه. زه هغه څو کاله مخکې چې عمرې ته تللی وم، نو هلته مې د عربو دغه شیخانو نه تپوسونه کولو، مې چې دلته به په پیغمبر باندې په مکه کې هغه زنانه ښځلې راغورځولې، چې هغه ځای به کوم ځای؟ د هغه ځای علماو چې هغې ته یو یو ټوکړه د هغه ځایونو معلومه ده، هغې ویې والله ما پې معلوم، مونږ ته د دې پته نشته. بیا زموږ یو پښتون چې ته ودرې ثوابې د غاړې، ما ته ویې مولوي صاحب څه کې؟ مې دغه معلومات مې کول، هغه ښځې چې به پیغمبر ښځلې راغورځولې. ما ته ویې راځه مړه دا نه پوهېده، لاسه یې ونیولمه، یو روشندان و داسې، وایي هغه روشندان وینې وایي. د پښتون ته پته وه، د هغه ځای عربو ته پته نه وه. دا ګوره یو کتاب کې نشته، مونږ به هم بیان کړي ډېره موده، خو چې ته په کتابونو کې نشته. نو داسې لږ معلومات کوئ. مونږ چې د دنیا په کار کې که نه هلته ښه هوښیاریان یو، او چېرې دلته راته مولوي صاحب یو څه ووایي او هلته راته بل څه ووایي، نو بس زما خو د مولیانو نو داسې د اړه موړ دی، د مدرسو نه مې داسې د اړه موړ دی، قسم په الله که په دې خبره بچ شوې. ته چې لړ شې منډایې ته او هلته کې ګوړه ته اخلي، نو یو دکاندار یو سوداګر وایي دا ګوړه ډېره مزېداره ده، دې کې مې چیني نه ده اچولې، په دې کې مې ملاوټ نه یې کړی، په دې کې مې رنګ نه دی اچولې، بل وایي زما دا ګوړه مزېداره ده. نو ته څه کې چې دا دواړه نه علمه؟ مونږ څه کوو بیا هلته؟ یو رستم چکې هغه کیسه اوس بدله ده. رستم کې راته یو تن وایي ستا اوس دا ساوه ډېرې نه دي، وي دا ډېر هوښیار دي، وایي دوی ځان سره ساوه ډېره اوبه راوړي چې د اوبو هم فرق وي. ښه کله د بعضې ځای اوبه صحیح چې جوړوي او صحیح چې نه جوړوي. وایي د ساوه ډېر څه کسانو ګوړه اخیسته ځان سره ساوه ډېره اوبه راوړلې وي، وایي دلته یې پکې چک چک کوله. هلته دونه هوښیار او دین ته مانم تپوس کوه. مولوي صاحب ته دا خبره کې دا قرآن او سنت او په دین کې شته چې بل چا یو خبره کړي، خو تپوس کوه په مینه محبت سره. نو سکول کې هغه استاد چې کیسه بیان کا، نو مو وایي یا قاري صاحب مونږ دې د درس کې ویلي چې بهی بېدبي به نه کوئ. نو دې لاړو په سبا ته هغه استاد نوي چې یو مسلې تپوس کوم، وایي تاسو پرون یو کیسه کړې وه ډېره مزېداره وه، ډېر د اخلاقو درس و پکې، نو ما هغه بل چاته بیان کا، نو هغې دا نه تپوس دا کوم کتاب کې ده؟ او سورې دا کتابونو کې نشته. نو چې کتاب کې نشته ولې خلکو ته بیانوې؟ نو دا کتاب یې شروع کو په دې سره چې ګورې دین به هغې چې په وحي سره ثابت وي. ښه د ځانه کیسو کتارو ته اویسي قرني راولګېدو، د ځانه یې غاښونه ویسته، دا کیسه هم تاسو اورېدلي که نه؟ خو افسوس په دې راځي مونږ تپوس نه کوو کیسه شته او که نه.
زمون رسول جمعات کې ناستو برادراو پاس په هوا راله یو کمتره دا مو اورېدلې که نه په نعتونو کې پیغمبر سره دا کیسه تړلې ده کوم کتاب کې ده معلومات یې لږ لږ کوئ داسې مونږ نه معلومات کوئ بل نه معلومات کوئ دا چې ته په کتابونو کې شته مستندو کې نو امام بخاري دا کتاب په وحي سره شروع کړو او ورپسې کتاب الایمان چې ایمان به هغه معتبري چې کم د وحي په څیزونو باندې ایمانی بیا ورپسې کتاب العلم او نور خبرې او چې بیا د خپل کتاب ختمي نو دا په کتاب التوحید سره ختمي امام بخاری رحمت الله علیه دا خپل صحیح بخاری کتاب په کتاب التوحید سره ختمي الله اکبر کبیره هغه شیخ صاحب درس کې وی کنه چې پخوا به دا کوم کسانو چې با دا کړه کولې صادره به جوړولې دي کې به یو سیس پکار راته دی ماکو دا مشران پیژني که شران ماکو نه پیژني نو دا د ثوابې کې یو علاقه ده مناګي وته وي څه وته وي دا خبره زموږ د پښتنو کې ډیره مشهوره وه وایي هغوی به وایي چې ماکو ده مناګي څنګه خلکو به هر ځای کې هغه ماکو وکته نه به بېکاره غونته وو اخر کې به یې مړه د مناګي ماکو وایه سړي هغه صحیح دا نور هسې ګډوډ دي ماکو د مناګي نو امام بخاری رحمت الله علیه نور مسائل هم ډیر شي دي خو ګورې په دنیا او آخرت کې بچ کېده ماکو د مناګي په توحید سره توحید نه بغیر بچو نشته ګورې ښه چې قرآن ګورې هلته توحید امام بخاری خپل کتاب ختمي دام په توحید سره د توحید نه بغیر ګورې بچ کېده نشته ته غټ غټو مولیانو پسې ګرځې او غټو غټو مدرسو پسې د توحید خبره پکې نشته ډېر داسې بدبخته قوم هم شته چې ته ورته ټول عمر توحید 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 یو تن راغلی زموږ جومات کې چنده کوله فلسطین داسې او کشمیر داسې او بوسنیا داسې او بنا چنده یې وکړه مې دا جهاد څه دپاره کېږي تا پکې بیان نه کړ وایي که هغه پکې بیانوم بیا څوک چنده نه راکوي مې ښه ته چندې سور دپاره کوي جهاد څه دپاره کېږي توحید دپاره کېږي تا توحید عقیده نه ده اختیار کړی عقیده د توحید دې نه ده زده کړی تبلیغ د څه دپاره کېږي چې الله سے سب کچھ ہونے کا یقین تبلیغ خو د دې دپاره دی نو دا عقیده به زده کوو د توحید امام بخاری خپل کتاب ختمی په کتاب التوحید سره دې نه معلومه شوه چې عقیده به د توحیدي په دې به نجاتي عقیده د توحید دې ته وایي چې الله تبارک وتعالی سره په ذات او صفاتو کې څوک شریک نشتا نو سره فرشتي شریک دي نو سره پیریان شریک دي نو سره انبیا شریک دي نو سره اولیاء شریک دي مصیبتونو کې برآمدت سچغه یوازې یو الله تکي بل څوک بنه را مدد کې نظر و نیاز او منختبا یوازې د الله په نوم باندې ورکه بچی به یوازې د الله نه غواړي د حاجتونه مشکلاتو کې به درګاونو ته نه ځګوري که دا د عقیده جوړه شوي چې د درګاونو په خوا کې دواګانې هی قبلیږي دا د غلطه عقیده ده دواګانې په جماعتونو کې هی قبلیږي دواګانې په حرمینو کې هی قبلیږي دواګانې په وخت د تهجدو کې هی قبلیږي قبرونو سره دواګانو د قبلېدو چې مقبره کې دواګانې کوه نه مقبره کې به ته هغه مردګانو ته دعا کې چې الله دې د قبر د عذاب نه بچ کې په دې سلامتیای په دې قبرونو والا دغه دعاګانې به غواړي نو اے محترم مسلمانانو امام بخاری دا کتاب ختمي او کتاب التوحید سره ځکه د توحید دا مسله دون اهم مسله ده د توحید دا عقیده دون اهم عقیده ده چې د چا د توحید عقیده نه منځونه نه قبليږي روزي نه قبليږي زکات نه قبليږي مدرسې نه قبليږي علم حفظ مفتی قاضی تو یو عمل مقابل قبول نه دی خیراتونه نه قبليږي اے محترمو جمعتونه جوړول نه قبليږي کله حرم پاک تعمیر کړي کدا کعبه تعمیر کیا قرآن کی الله وی زدغه نه قبلم چې عقیده د توحید نه دا نو دا کما عقیده ډیره همشوا د توحید عقیده کله کله ډیر خخ مولایان یو بیانونم کوي د توحید مسله پکې نه ښه د توحید نوم پکې نه علي الله اکبر کبیره
او که چا ځان سره ولیکل پلان کې توحیدی، دا خو هغه د خپل یو مینې د ایمان او د توحید سره اظهار کوي، په ده دام نه ځایږي. ښه د توحید معنی د ایمان. بیا د امام بخاری رحمت الله علیه په دې کتاب التوحید کې اخیری باب قول الله ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. امام بخاری په غلطو خلکو رد کوي. دا یاد ساته محترمو، بعض خلک دا ټیم پاسی خوخی چې بس ګڼه ګوڼه یو سلام کلام یو زه خلکو ته مسله بیان نه کوم. الله اکبر کبیره. امام بخاری رحمت الله علیه په غلطو خلکو باندې رد کیا، دا غي نشان دهم کیا. د امام بخاری په زمانه کې سم متجددینو چې کومه خبره دا غي عقل نه منلې، هغه نه منلې. لکه د معراج واقعا شو چې دا بسنګ وشي چې پیغمبر د مکینا بیت المقدس شام تلاړو، بیا د التنا اول اسمان دویم دریم اسمان سدرۃ المنتہا جنت یولیدو جهنم یولیدو، بیا واپس راغی انبیاء سره ملاقاتونه وشو. دا موږ ته قرآن او حدیث خبر راک، بس زمون په دې ایمان دی چې دا حق او سچ دی. هغه دا بسنګ وشي مونږ ورته وایو قرآن کې الله فرمایي ان الله علی کل شیء قدیر، الله پارس باندې قدرت والده. دا رنګي قرآن کریم کې راځي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه، تل د انصاف بکید، تل اعمال بتللی شي. دا ما او تاسو سره د دلته ناس یو کنه، دا ناس ته بتللی شي. دی بچو دا علمونه کول روزانه دراتله دا بتللی شي. چا 2 رکعات نفل وکړه دا بتللی شي، چا دعا وغوښته دا بتللی شي. اے محترم مسلمانانو، په هغه زمانه کې داسې خلکو هغه وی تللی، خو هغه سیس چې هغه جسم وي، نو د مونږ او د روزي خو جسم نشته، نو دا به څنګه تللی شي؟ مونږ سره خو الله دونه احسان کړی دی. سینس داسې ناشنا ایجادات راويسته کنه چې اوس هغه اشکال نه پاتې کیږي. ښا ته خبر کدا سینسي ایجادات نه وي، په مونږ کې هم ډېر مسلمانانو دا نه منل چې موږ بسنګ تللی شي. بیا بچاوي دي ته به شکل ورکړي شي او داسې بشي او دا عمل کوون کې به تللی شي، عمل کوون کې به هم تللی شي. بعضی اعمال تبا د هغه جسم هم ورکړي شي، او الله په دې قادر دی چې جسم ني او عمل به الله تلی. او دې دنیا کې څونه ایجادات راغله، تا ټرالی او ټریکټر روان کړي، الیکا وای چکا روز داوا جسم شتا هغه وا الته چک کړي شو، الیکا دونه وا پکې کم ده او دونه پکې برابر ده. دا رنګ محترمو ستا بدن کې ګرموالی دی، الیکا لګ دې ډاکټر صاحب ته ورشه ترمامیټر دې د جبې لاندې کې خودو، الیکا ستا خو 102 ټمپریچر دی. نو دغه طبي خو جسم نو هغه د لونه تللی شو، الکه دا ګنټه بیان شو، دا 1 GB شو، الکه هغه आवाज او هغه بیان غم تول کړی شو. دا رنګ بلاسي زونه دي محترمو. امام بخاری اخر کې په هغه خلکو باندې رد کړي، نو دی باره کې باب ذکر کا د قرآن آیت او بیا وضاحت کوي چې وان اعمال بني آدم وقولهم یوزن او توزن، د بني آدم اعمال به تللی شي. امام مجاهد حواله ورکړي امام بخاری. دا امام مجاهد هم غټ امام تیر شوی. ښا نو امامان منل کو پر او شرک نه دی. بعض پاگلان خلق دی، یو څو د شمار مسلې خلکو ته وخیه ارته درېګا لاسونه دې ځای کې دا او چې چرته کې ګوري امین په زور وایا، چې څوک امین په زور نه وي مونږ نه کیږي، چې څوک امام پسې فاتحه نه وي مونږ نه کیږي، چې څوک جنازه کې فاتحه نه وي مونږ نه کیږي. دا پاگلان دی بالکل مونږ کیږي. دا فتنګر خلک دي، دا د انګریز پیداوار خلک دي، دا خبره کوي چې مونږ نه کیږي. دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې په کوفه کې پاتې شوی دی، په کوفه کې 4000 شاګردان د عبد الله ابن مسعود، د عبد الله ابن مسعود سره 1500 صحابه کرام دغه خدغه منځونه را نکلو. تعامل د امتو خدا ځان مشورې ښه. دا په علاقو کې فتنې خوري، دا داسې خلکو ته پکار دادی چې کوم نوجوانان عوام خلک دا غریبانان پوهیږي نه دي که څوک چې امام ابو حنیفه داسې یو 4 مذهبونه په دنیا کې راایي، نو که کافر شوی ته الله منې او رسول منې او که امامان منې، هلکه دا امامان د قرآن او د سنت خلاف خبرې کوي پاګله.
زه تا ته یم ته مسلمان یې او که ته انسان یې. الله اکبر کبیره. نو محترم امام بخاری رحمت الله علیه په دې کتاب کې د بلاشي امامانو خبرې ذکر کړي. دلته آخر کې مو وقال مجاهد رحمه الله، دا مشهور تابعی دی، د القسطاس وضاحت کوي. القسطاس یا قسطاس دا په رومي ژبه کې د دې معنی عدل ده، او دا قسط چې دی دا مصدر د مقصد دی، خدا اصل کې بحسب الزوائد دی. دا د طالبان او د ملایانو خبرې دي. وهو العادل، د مقصد معنی عادل او د قاصد معنی ظالم. بیا امام بخاری حدیث بیانوي، خپل کتاب ختمي د 1400 کالو. وبه قال حدثنا احمد بن اشکابا. امام بخاری وی دا حدیث ما اوریدلې د خپل شیخ د احمد بن اشکاب نام. دا عالم چې دی احمد بن اشکاب دا د مصر دی. الته امام حمیدی دی لومبنه راوی، هغه د مکی دی. دا امام صاحب چې دا کتابی لیکلی دی کنه، د مصر تم ګوره علم پسې تللی دی، د بخارانه، او د مکی تم تللی دی، د مرو تم تللی، د بلخ تم تللی، د مړه دنیا چاند کړی ده یاره. پسونو استادانی دي ښا الله، ډېرې خوارې ډېر محنتونه کړي دي. داغه استاد دی محمد بن فضیل، داغه استاد دی عمارة بن القعقاع، داغه استاد دی ابو زرعه، او ابو زرعه نقل کوي حدیث د ابو هريره رضی الله عنه نه. دغه د سند اهتمام ډیر زیات کوي، او دا یاد ساته محترمو د ارچانه به دین نزد کوي، د ارچانه به د دین د مسلې تپوس هم نه کوي. پرون زموږ د نسد مفتی صاحب عوامو ته یو نصیحت دا کړو چې تاسو د سوشل میډیا او د فیسبوک او د دغه نه دین مزد کوي. تاسو لږ سوچ کوئ، ان هذا الدین، دا دین دی، امن تاخذون دینکم. امام مسلم مقدمه کې ذکر کوي چې دین به ته دا چا نه زده کړي. ته په فیسبوک د سړی راغی ته وایي چې معراج نشته، او د علماو پیسې کوي چې زه او لګیا دی تی پېژنې دا د چا شاګرد دی، د کومې علاقې دی، چې ته دهري نی، کمیونست نی، سوشلیست نی، یا چېرته منکر حدیث نی، پرویزي نی، یا چېرته د امامانو دشمن نی، یا چې ټول امت ته مشرک وایي. چې څوک وایي دا امامان منله، امامانو تقلید کول دا شرک دی. دې تمام علماء دیوبند ته مشرک وایي، شیخ القرآن ته مشرک وایي، گنگوهي صاحب ته مشرک وایي. دا څونه غلطه فتنه ده بیا. نو اے محترمو مسلمانانو، دا ګوره سند امام بخاری ذکر کوي. دی وایي چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي کلمتان حبیبتان الی الرحمن. د نسد مفتی صاحب وایي په دې اخیری حدیث کې د ولی جوړېدو نسخه ده. ته به د الله ولی جوړ شي، د الله به تا سره محبتي. کلمتان دو کلمې دي، د دې ویونکي مهربان باچا ته ډېر محبوب دی. خفیفتان علی اللسان، دا په ویلو کې ډېرې آسانی دي. وګورې ثقیلتان فی المیزان، په طول کې ډېرې درنې دي. دو کلمې دي ګورې ډېرې درنې دي، چې پیغمبر را دا دونه خبرې وکړي چې د دې ویونکي به الله ګران، دا په ویلو کې ډېرې آسانې، په طول کې ډېرې درنې او وزني دي. موږ بیا نه وایو، بدبخته به نه وي یاره. هغه کومې دوه کلمې دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. کومې کلمې دي؟ وګورئ امام بخاری خپل علمی مجلس د الله په توحید سره ختم ک. بیا د سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، دا سبحان الله پکې دوه کرته ذکر ک، سبحان الله مخ کې ذکر ک. دې کې بلا شي نقطې دي او بلا شي خبرې دي پکې. خو چونکې ورځ د جمعې ده، تاسو د سحر نه راغلي یې. کومو بچو چې قرآنونه په ناظرې سره ختم ک، په ترجمې سره، چا مشکات اختتام ته ورسو، چا دا صحیح بخاری اختتام ته ورسو، هغې ته د هغې سرپرستانو ته، مولانا سردار حسین صاحب د دې والدینو ته، دې سره الله پاک د دې ملاتړ، د دې کور والا زمونږ بچی هغه یو قابل ترین عالمه ده، محنت یې ډېر زیات کړی دی. الله سره هغه معاونه دلته کې راولېږله، او په شریکه سره هغه کار روان دی. د دې علاقې څونه معاونین دي هغه ټولو ته ډېر ډېر مبارک شي.